حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن پاک کے اللہ رب ذوالجلال د حضور علیہ الصلاة والسلام او د کلهما مؤمنانو باهمی محبت تذکرہ کئی. اللہ رب العالمین فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په مؤمنانو باندې د خپلو ځانونو نه هم زیات ګران دی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته د خپلو ځانونو نه هم ډیر زیات ګران دی. یو حدیث مبارک کې حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یؤمن احدکم، تاسو کی یو کس هم مومن نشی کی دے حتی اکون احب الیہ، تردے چه زورتا محبوب شما من والده د خپل پلارنا وولده د خپل بچینا والناس اجمعین او د تمام خلقنا. ندی حدیث مبارک نه معلوم شوا چې د حضور علیه الصلاة والسلام مینه به د مؤمن په زړه کې د خپل ځان، د خپل پلار، د خپل بچی او د تمام انسانیت نه زیاته وي. د حضور علیه الصلاة والسلام محبت به د مؤمن په زړه کې د خپل پلار نم زیات وي، د مؤمن په زړه کې د خپل بچی د محبت نه زیات محبت دا به د حضور علیه السلام وي. د مؤمن په زړه کې د عام خلکو د محبت او د مینې نه زیات محبت او مینه دا به د حضور علیه السلام د پاره وي. چې کله کیفیت په زړه کې دا پیدا شي چې د هر څه نه حضور علیه السلام زیات خوښ او محبوب شي، نو بیا دغه انسان دا کامل مکمل مسلمان او مومن دی، الله ته ګران حضور علیه السلام ته نږدې دی. د مؤمنانو او د حضور علیه السلام ترمنځ د محبت یو نازک رشتہ ده، او دا د محبت دومره نازک رشتہ ده که په دې کې معمولی اونچ نیچ راځي، د حضور محبت معمولی کمیږي، د خپل پلار او د مور یا د رور او د خور یا د بچی محبت زیاتیږي، نو مومن بنده د اسلام د دایره نه خارجیږي. نو د مومن او د پیغمبر علیه السلام ترمنځ رشتہ دا ډیر نږدې ده او ډیر نیازبینم ده او بیا ډیر نازک هم ده، حساس ده. پیغمبران الله رب العالمین د دنیا والو د هدایت د پاره دنیا ته را لیږلي دي. نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم د پیغمبرانو آخری پیغمبر دی. د نبوت سلسله په حضور علیه السلام تام شوې ده. د حضرت آدم علیه السلام نه د نبوت ابتدا آغاز او شروع شوې ده. آدم علیه السلام او د حضور علیه السلام ترمنځ چې څومره پیغمبران الله دنیا ته را لیږلي دي، نو دا د دنیا والو د هدایت د پاره الله رب العالمین وقت په وقت را لیږلي دي.
کله چې آدم علیه السلام دنیا ته راغی نو دینی امور او شرعي احکام الله ورکړل. آدم علیه السلام هغه د الله احکامات مخکې خپل بچو خپل قوم ته رسول دي. خو دین مکمل شوی نو بیا د آدم علیه السلام نه وروستو بل پیغمبر نبی یا رسول الله مقرر کړی را لېږلی دی چې آدم علیه السلام لکم دین الله ورکړی نو هغه مکمل نه دی چې هغه دین نور مکمل شي او په دې کې د الله نور داسې احکام چې آدم علیه السلام ته الله نور ورکړي چې نور نوې احکام راشي او د الله امور د شریعت امور او احکام د قوم ته دا بل پیغمبر ذکر کی وړاندې کی. نو داسې وخت په وخت باندې الله رب العالمین د دین او د شریعت احکام او مسائل به پیغمبرانو لور کول او هغه به قوم ته وړاندې کېدل او روزانه چې کم پیغمبر به راتلو نو د دین هغه کمی به پورا کو. روزانه چې کم پیغمبر نوی به دنیا ته الله راولېږه مقرر بشو هغې ته به د دین څه حصه نور هم میلاو شوه. نو کم چې زوړ دین و هغې سره به دغه نور نوی دین چې به راغی هغه به ورسره یو ځای شو. بیا رو د نبوت سلسله چلیدا یو وخت داسې راغی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله رب العالمین راولېږه او الله رب العالمین چې کم د دین احکامو د شریعت امورو کم چې نیمګړي هغه حضور علیه السلام ته کامل مکمل ورکړل او دین اسلام په الله رب ذوالجلال حد تمام ته حد کمال ته ورسو. زمونږ دین اسلام الله رب العالمین کامل کو او په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تمام کو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمخ کې چې کوم دینونه راغلی نو هغه ناحق نو هغه ټول دینونه هغه برحقو خو هغه کې سمدستی چې ټول د الله احکام بنده ته ملو شي نو بنده کمزور دی بنده هغه احکام ټول د عمل لاندې نشي راوسته هغه باندې عمل نشي کولای ګران وي نو الله رب ذوالجلال چې څومره انسانان زیاتول اغمر پیغمبران را لېږلي او اغمر د الله رب ذوالجلال احکامات انسانانو ته ورکول دا په دې غرض چې ټول احکام باندې عمل نشي کېدی نو لږ احکام به په وخت د ضرورت الله مقررول او مخ د ځمکې ته د پیغمبر علیه السلام یا نور پیغمبرانو ته الله د جبرائیل په واسطه به نازلول په دې غرض چې په مزه دا خلک آشنا شي په مزه دین سره عادت او بلد شي او په دین باندې عمل کول آسان شي. د دې مثال بیا داسې وي لکه تاسو یو درزي خپل ماشوم بچي بوزه او ورسره لږه غوندې کپړم یوسه او دغه درزي ته وایي چې زما د ماشوم بچی له کپړې جوړې کا نو هغه درزي د ماشوم د جامو د بدن ناپ واخلي او په هغه ناپ ورلا جامې جوړې کی. بیا بل ځل میاشت دوه چې تیری نو درزي دوباره چې دا ماشوم ولا ورولې او نور جامې جوړی نو دوباره ولا بیا ناپ واخلي خو یو شان د ماشوم چې کم د بدن ناپ دی وګدوال یا پلنوال دی هغه درزي ځان سره مستقل نه لیکي په خپل رجستر کې د پاره چې دا ماشوم نن یوم را د سبب زیاتی بل رز بداغینم زیات نن وړو کې سبا غټو بل رز داغینم غټ مزه دا ماشوم په غټېدو روان دی نو هغه درزي د دې ماشوم د جامو ناپ ځان سره لیکي نه. نو بیا سموده پس چې بیا ماشوم بوزي یا ماشوم په خپل لاړ شي نو هغه درزي ولا بیا ناپ
واخلی خو لیکي یې ځان سره نه. کله چې دا ماشوم د بلوغ د عمر نه ووړي او پوخ عمر ته ورسی نو په دغه ځل چې د ماشوم درزي له لاړو نو درزي ورله ناپ واغېستو او هغه ناپ یې ځان سره مستقل په رجسټر کې درج کو ویلي کو چې دا ماشوم بس ته نور نه غټیږي د ده ناپ په یو ځای باندې ودرېدو. نو دغه شان د آدم علیه السلام په وخت کې دینی احکام هغه یو عمر وو چې کله بیا بل پیغمبر راغی نو لږ نورم زیات شو، بل پیغمبر راغی نو نورم زیات شو، تر دې چې 1,40,000 پیغمبران نبیان او رسولان دا کم و بیش 1,40,000 دی الله رب ذوالجلال دنیا ته د دنیا والو د هدایت د پاره را اولیګل چې د دې خلکو وخت په وخت باندې په مزه مزه هدایت نصیب کیږي او دوی ته لار آسانیږي، صراط مستقیم باندې تلل ورته آسان شي. نو دین کې با روزانه سنا سره رد و بدل راتلو چې هر پیغمبر براغ نو نوې احکام به ور سره شو او د زوړ پیغمبر احکام به په عموم لازم شو. نورو به دین د دین جوړېدو جامع کېده. با آخر کې په دې حد باندې خبره او درېدله چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین دنیا ته راولېږو. نو داسې لکه ماشوم چې درزي لاړ شي او د جامو ناپ په ځای باندې ودرېږي، اوس کمیږي زیاتېږي نه. نو حضور علیه السلام هم الله رب ذوالجلال دنیا ته د هدایت د پاره راولېږو او د حضور علیه السلام دین کامل او مکمل وګرځو، د حضور علیه السلام دین آخري وګرځو. وای د دین رستو بیا قوم ته او عالم ته او عالمین ته د نور هدایت ضرورت نشته، بلکې دا کوم هدایات چې ما مقرر کړی دي نو دغه به کامل او مکملی، دغه د انسان دستور حیات او دستور العمل وګرځي، نو دا انسان به په کامل مکمل دین باندې روان وي. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تمام پیغمبرانو آخری پیغمبر دی، د تمام نبیانو آخری نبی دی، د تمام رسولانو آخری رسول دی. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نرستو بل نبی دنیا ته راتلونکی نشتا. اوس مونږ وایو چې د حضور علیه السلام نه رستو بل نبی رسول پیغمبر دنیا ته راتلونکی نشتا. نو دا مونږ د څه نه وایو؟ نو مونږ د ځان نه خبره نه کوو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انا خاتم النبیین، زه د پیغمبرانو آخري پیغمبر ما، لا نبی بعدی، او زمان رستو بل نبی نوی راتلون کې نشتا. نو د حضور علیه السلام فرمان دی چې زه آخري رسول پیغمبر او نبی ما، زمان رستو بل پیغمبر رسول او نبی راتلون کې نوی نشتا چې دنیا ته نوی پیغمبر براشي. دې کې یو سوال پیدا کېدو چې د عیسی علیه السلام د قیامت نه مخکې راتلل به دنیا ته کیږي. نو ما په دې حدیث ترجمه کې یو لفظ زیاتی ویلې دی، هغه الفاظو کې زیاتی لفظ چې ما ویلې دی هغه دا دی چې د حضور علیه السلام نه رستو بل پیغمبر نوی راتلون کې نشتا. د دې نوی راتلون کې نوی لفظ چې دی اووی نو د دې نه دغه اعتراض او دغه اشکال حل شو. د دغه اعتراض جواب خود به خود اعتراض کوون کی تملاو شو. هغه جواب دادی که څوک وای چې عیسی علیه السلام خو برازي د قیامت نه مخکې، نو د دې دا جواب دی چې عیسی علیه السلام نوی پیغمبر نه دی، بلکې 1,40,000 کم و بیش پیغمبرانو کې یو شامل پیغمبر دی چې د کم تذکره الله رب العالمین په خپل کلام قرآن عظیم الشان کې کړی دا. نو عیسی علیه
السلام نوې پیغمبر نه دی. که دا ټول پیغمبران راشي نو را بشي، خو مونږ چې وایو چې حضور علیه السلام آخري نبی او رسول او پیغمبر دی، نو د دین مراد دا دی چې حضور علیه السلام آخري پیغمبر دی. د دین رستو بل نوې پیغمبر الله به نه مقرروي. او که چا ووي چې زه پیغمبر یم، یا چا ووي چې ولې نه بل پیغمبر بم دنیا ته راځي، نو دا چا چې دعوه د نبوت وکړه دغه بنده کذاب دی او دی واجب القتل وي، ځکه چې دی د نبوت دعوه کوي. اوس حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انا خاتم النبیین، ز آخری پیغمبر ما، لا نبی بعدی، زمان رستو بل نبی راتلون کی نشته چې دنیا ته نوی نبی براشي. اوس دا خبره حضور علیه السلام کړې ده، خو یو کتاب لیکلی دی وای څنګه چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شاه مبارک باندې د دواړو اولو په منځ کې او د سټ نه راښکته مهر نبوتو او دا د کونترې د اګې برابرو، څه ډېر غټ مهر نو او په سور رنګ کې او د ریخمو هسې پوسو او په دې باندې قدرتی لیکلی شوی محمد رسول الله. نو دغه مهر نبوت باندې الله رب العالمین چې دا محمد رسول الله لیکو، نو دا د حضور علیه السلام په شاه مبارکه د الله رب ذوالجلال د طرف نه مهر لګیدل دی. خدا سے مهر د آدم علیه السلام په شاه مبارکم لګیدل و. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ځان خاتم النبیین ذکر کړي چې ذاخري نبی ما. خدا خبره حضور علیه السلام کړي را او دا حدیث کې راغلی دی وای د آدم علیه السلام د دواړو اوګو په منځ کې د سټ نخکته مهر نبوت لګیدلو او پاغه باندې محمد رسول الله خاتم النبیین لیکلی شوی وو. ل آدم علیہ السلام په شاه مبارکه چې کوم مهر نبوت نو حدیث کې الفاظ دا راغلي دي بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول الله خاتم النبیین. د آدم علیہ السلام د دواړو ولو په منځ کې مهر نبوت او پاغه باندې دا مکتوب دا په لیکل شوی چې محمد رسول الله خاتم النبیین دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبیانو ختمون کې دی، په د باندې د نبوت د زنجیر کړه به ختمیږي، د نبوت سلسله به ختمیږي. نو ما وی چې کوم خلکو د نبوت دعوه وکړه د حضور علیه السلام نه رستو چا د نبوت دعوه وکړه نو هغه بنده واجب القتل دی. او دا خبره هم مونږ د ځان نه وایو او بعض خلکو دا کنسپټ او دا تصور او دا سوچ وي چې علما د ځان نه فتوی لګي. علما کله هم د ځان نه فتوی نه لګي. علما سوچا په اصلي معنو کې کوم دین دی هغه حقیقت والا دین تا ته وړاندې کوي. نه چې کوم د حضور علیه السلام نه رستو د نبوت دعوه وکړه دا کذاب دی او دا واجب القتل دی. نو دا خبره مونږ د کم ځای نه کو، نو د ځان نه کو. یو حدیث مبارک کې راغلی دی حضور علیه السلام د خلاص دو ګوتې مسواک او منځه ګوته مخامخ کړه او وی فرمایل انا وساعتو کهاتن زو او قیامت د دې دوو ګوتو پشان یو. اوس حضور علیه السلام خپل ځان او دا قیامت ترمنځ فاصله داسې ذکر کړه وی لکه دا دوه ګوتې دي د خلاص دا مسواک ګوته او منځه ګوته.
نو دې کې چې دا کومه مسواکه ګوته ده دا پوټې شان لنډه ده او کومه چې منځی ګوته د ننا یو پوټې شان اوږده ده. نو علما د دې نه دوه ترجمې روباسي، دوه مطلبونه دوه مسلې ترې روباسي. وایي حضور قیامت ته اشاره وکړه چې دا مسواکه ګوته ده وایي دا زیمه زه لږ رسته یم او دا منځی ګوته لږه اوږده ده، یعنی قیامت را پسې ډېر رانږدې دی، زه ورنږدې کېږم قیامت ته، زما او د قیامت ترمنځ ډیره کمه فاصله پاتې ده. او څو علماو ترنه دویم مطلب او مسله دا راوستې ده. تاسو وګورئ د خپل خلاص د مسواک او د منځی ګوتې په منځ کې درېیمه ګوته شته نو نشته پکې، د دوو ګوتو په منځ کې درېیمه ګوته نشته. حضور علیه السلام دې کې اشاره کړې ده چې زما او د قیامت ترمنځ درېیمه ګوته یعنی بل پیغمبر نشته. اوس چې چا د دوو ګوتو په منځ کې نوې ګوته رووته یا منځ کې پکې چرته داسې زخم رووته او دغه زخم پټاوېدو والا وي او ممکن چې په دې کې څه نوې شی روځي، نو د دې دوو ګوتو په منځ کې هغه اپریشن ته ضرورت راځي او که نه راځي. که د دوو ګوتو په منځ کې درېیمه ګوته را پیدا شي نو خلک ډاکټر لځي، حکیم او طبیب لځي او د دوو ګوتو منځ کې د دې زیاتي راوتونکې ګوتې علاج کوي، اپریشن کوي، دغه زیاتي ګوته د منډه کونډه وباسي. نو په دې کې اشاره حضور علیه السلام دې طرف ته وکړله چې زما او د قیامت ترمنځ بل پیغمبر راتلونکي نه به وي، بل پیغمبر به ناراضي. اوس که چا د دروغو د نبوت دعوه وکړه لکه د دوو ګوتو په منځ کې ګوته چې راووته نو د دې زیاتې ګوتې علاج لازم وي، ګنې ټول بدن ته نسخه کیږي. نو داسې د حضور نه رستو او د قیامت نه مخکې که چا د نبوت دعوه وکړه نو دا مرض دی، دا جراثیم را پیدا شو. اوس دغه کذاب واجب القتل وي، د اپریشن پکار وي، دا د منډه کونډه ختمول پکاري. که چا د دې نه بېغوري وکړه چې زه دې دم پکې ګرځي نو داسې شوه لکه د دوو ګوتو منځ کې ګوته راووته مرض ته جوړ شو او دی وایي علاج یې نه کوم، چې علاج یې نه کوي دی به په مرض کې مبتلا شي او اخر د قبر کندې ته به ورسي. او داسې چې چا د حضور نه رستو د قیامت نه مخکې د بل نبی باندې خاموشي اختیار کړله نو ګویا چې مرض را پیدا شو د ورله بر وخت علاج او نکو نو دی به په د دوزخ کندې ته ورسي. نو الله دې مونږ د عذابونو او د دوزخ د کندو نه نجات نصیب کړي، الله دې وساتي. د حضور علیه السلام د نبوت په باره کې دا مسله نه سو سیاسی مسله ده نه چرته د فرقو مسله ده، د ختم نبوت حواله سره عقیده دا د مسلمان بنده لازمی جز دی، بلکې ایمان به جوړیږي په دې باندې چې یو مسلمان حضور علیه السلام ته آخري پیغمبر وایي. یو مسلمان چې حضور علیه السلام آخري پیغمبر وګڼي او د حضور علیه السلام نه رستو د قیامت نه مخکې بل نبی راتلون کې او نمنی نو دی مسلمان دا ایمان کامل شو، دی به الله ته خوښ نږدې او نیازبین وي، الله به ورسره مینه کوي. نو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت پدې باندې کمال ته رسیږي چې بنده د حضور علیه السلام نه رستو بل پیغمبر او نه مني، د هغوی نه رستو بل نبی راتلونکي دنیا ته نشته. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارکه دا آخری نبی کې دو عقیده دا په هر نارینا زنانا په هر مسلمان باندې لازم دی او په هر مشر باندې فرض دی، واجب او لازم دی چې د خپل کشر ته د ختم نبوت د عقیده حواله سره مسله وخی او د حضور علیه السلام بارکه واشوم لدا تربیتو کی چې حضور علیه السلام داسې یو پیغمبرو چې هغه د دنیا نه تللی نو بل پیغمبر دنیا ته به نه راځي. د نبوت سلسله په حضور علیه السلام تمام شوې ده، سر ته رسېدلې، حد اتمام ته رسېدلې ده.
دا په امت باندې لازم وي. اوس د حضور علیه السلام نه رستو که چا د نبوت دعوه وکړه نو دې قابل معافی جرم کوي او کنه دا جرم دته معاف کول پکار دی او کنه دی پکار. کله نبوت د حواله سره یو بنده خبرو کی چې کم ګستاخ رسول دی نو اغله دا واجب القتل دی اغله د قتلولو سزا ورکول پکار دی. نو چې دا خبره وکي نو بعض خلق بروچت شي تا ته بوي چې حضور علیه السلام په دین کې خود درگذر او د معافی د کولو ډیر پیغام راغلی دی ډیر ترغیب ورکړی شوی دی حضور علیه السلام په خپل دشمنان معاف کړی دی نو ته ولې وای چې دا سړی وجل پکار دی واجب او لازم دی. نو مونږه دوه مسلې تاسو ته وړاندې کو ان شاء الله تاسو تسلی او تاسو ته شرح صدر بملو شي تاسو ته ذهني اطمینان سکون او په دې مسله کې تسلی بملو شي. حضور علیه السلام په باره کې دا ډیر احادیثو کې راغلي دي چې هغوی هر مجرم معاف کړی دی چې کله مجرم معافي غوښتلې ده نو حضور علیه السلام ورته معافي کړې ده. نه دې باره کې بیا علما یا زمونږ د دین ولی سختې کوي چې ګستاخ رسول او د نبوت دعوه کوونکي او دغه کذاب نبی منونکي دا واجب القتل وي. دې کې مونږ نرمې نه کوو او سختې پکې راغلي دي شریعت پکې نرمې نه دی کړی ولی حالان کې حضور علیه السلام خو زندگی مبارک د دې نمونه نه ډکه ده د دې مثالونو نه ډکه ده چې هر چاته معافي کړی ده. نو خلک به مثال کې رتوي چې هغه زنانه به د برنه په حضور علیه السلام خزلې راچولې حضور علیه السلام هغې ته معافي کړی ده د هغې ته پوسلم چې بیمار شوتلې دی. بل زنانا چې حضور علیه السلام ته د چیلې په پتون په غوخه کې زهر اچولیو حضور علیه السلام هغه زنانه معاف کړی ده. داسې ډیر مجرمان چې حضور علیه السلام ته تکلیف رسول دي د هغې باوجود حضور علیه السلام ورته معافي کړی ده. نو دې د ختم نبوت یا د ګستاخۍ حوالې سره زمونږ دین اسلام ولې دومره سختې کړی دی. یو سوال راغی د دې سوال جواب دا دی چې د حضور علیه السلام دشمن یو قسم بنوي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنان دا به دوه قسم وي او دغه دوه قسم دشمنان دا به کم وي. یو دشمن د حضور علیه السلام هغه د سر مبارک دشمن وي او یو دشمن د حضور علیه السلام هغه د نبوت دشمن وي هغه په نبوت باندې ډاکه ورچي هغه د رسالت په عہده باندې ډاکه ورچي اوس دا دواړه دشمنان دي. نو حضور علیه السلام چې کوم دشمن ته د معافی خبره راغلی ده چې معاف کړي د معافی وته کړي درگذر نو هغه د نبوت دشمن نوي هغه د سر دشمني. نو حضور علیه السلام د خپل سر په خپل مالکو چې کوم دشمن به د سر دشمنی کول او معافي وی غوستا حضور وته بیا په کله وزړه باندې معافي کړ دو بخلې دی. خو چې کله د نبوت دشمن سر راپورته کی نو حضور علیه السلام د نبوت دشمن سره کله هم معمولی گزارا رعایت نه کړي په نبوت باندې حضور علیه السلام کمپرومایز نه کړي خاطر نه کړي او درگذر او معافي نه کړي. کله چې کعب ابن اشرف دا یو يهودیو د حضور علیه السلام په شان کې ګستاخانه شعرونه وې په هغه شعرونو باندې حضور علیه السلام زړه مبارک ته درد رسیدو او هغه شعرونه د حضور علیه السلام په شان کې ګستاخی و او د نبوت سره دشمنی و. نو حضور علیه السلام پیغام جاری کو فرمان جاری کو خپل صحابه کرامو ته وی تاسو کې داس سوک بندشتا چې د کعب ابن اشرف يهودي سر مال وروړي
نو ګوره که حضور علیه السلام معافی کولو ته ګوري نو دې ځای کې د سر په ځای د نبوت دشمن دی، د سر په ځای د رسالت دشمن دی او په نبوت او رسالت باندې ډاکا چولې ده. نو حضور علیه السلام د معافی ورته نه دی ویلی چې زه به دې معاف کړم، بلکې حضور علیه السلام هغه له مقم د توبې ویستلو نه ده ورکړی، هغه ته انتباه هم نه ده ورکړی، تنبیه هم نه ده ورکړی، پیغام هم نه لېږلی چې سم شه، بلکې صحابه ته فرمان جاری کو تاسو کې داسې سوچتا چې هغه الله او د الله رسول باندې ننګ او غیرت کوونکی د کعب ابن اشرف سر را لروړي لاړ شي وپسې او داغه د بدن نه سر جدا کی مال روړي. یو دوه صحابه کرام پاسېدل چې یو د کعب ابن اشرف رضاعی رورو او بل یو عام صحابیو، دا دوه صحابه کرام پاسېدل، حضور علیه السلام ته پسینه مبارک باندې لاس کې خو او بیا د دوه صحابه کرام او فرمایل د الله محبوب مونږ بلاړ شو د کعب ابن اشرف نه به د تن سر جدا کو، ستاسو قدمونو مبارکو کې به د تکیدو، خو په شرط د دی چې هغه ډیر اوخیار دی، هغه لمونږ اسی نشو تللی ډایرکټ په حمله نشو کولی، زورورم نه، مونږ به سحیله کو، مونږ به داسې خبرې کو چې هغه به دوو مانو والا وي او د هغې په ترو باندې مونږ به دې تیرو باسو او دی به ورغلاو کو، دی به دوکه کو، دی به د ده به مونږ د دروغو تعریف وکړو، د هغې نه وروستو ځان ته به یې راچوکو چې کله قابو کې واخلو د سټ د ډډې به یې دله حلال کو، تن به یو خو غورځو او سر به تې دله راوړو ستاسو قدمونو مبارکو کې به یې کیدو، په شرط د دې مونږ به دا کار وکړو خو تاسو د څه خبرو مونږ ته اجازت راکې چې مونږ د کعب ابن اشرف یهودي سره په هغه خبرو باندې چل ول باندې وخت تیر کو دوکې کو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه صحابه کرامو له اجازت ورک وی لاړ شه او د سره چې کوم خبرې کول تاسو ته آسان هغه خبرې وسره وکي، خو خیال کوي د آداب په لحاظ ساته، کزما د ذات حواله سره څه خبرې نو داسې انداز باندې خبرو کې چې تاسو نه ګستاخی او توهین آمیز خبرې اونځي. دغه صحابه کرامو پسینه لاس کې خدا الله محبوبه زموږ مور پلار پتا باندې قربان ستاسو شان کې به مونږ ګستاخی نه کو، بې ادبي به نه کو، کله به هم کمې پکې نه کو او لاړل کعب ابن اشرف یهودي ته دروازه وټکوله، ورته وی مونږ له لږه غله راکا. کعب ابن اشرف ورته وی وی حضور علیہ السلام د لول نه درکې نو دی صحابه کرام ورته فرمایل وی حضور علیہ السلام سره یو ځل د دوستۍ لاس ملو کړی دی نو اوس ته هغه لاس هم نشو جدا کولی، لاس هم ته نشو خلاصولی، خو مهرباني وکړه ته مونږ له څه غله راکا. کعب ابن اشرف ورته وی زه به غله درکم قرض، خو تاسو به ماته دا غله واپس کوئ یا نه، نو د دې څه ګارنټي ده؟ نو دغه صحابه کرام ورته وی مونږ سره خو نور څه نشته چې تا سره ګاڼه کو، خو دومره ده چې وسلې را سره دي، هغه درله ماسخوتن تیارو لګي نو پټ پټ به دله راوړو او تیاره کې به تم غله راکې، ملک د پښتو دی، مونږ به دا غله درنه یوسو او هغه غله به پټ په پټ خپلو کورونو ته ورسو. تیارې ته مقصد دا چې نور څوک نی لارې کوسې به خوشي وي او د وسلې د راوړو یو قسم اجازت یې مغوستو او د غلې دا اوړل راوړل دی بانه جوړه کړه. او کعب ابن اشرف یهودی کور ته تللی دی، خو یاد ساته د کعب ابن اشرف خزا دا هم یهودی وا او دا جادوګر وا او دی به خوشبو جوړوله او داسې عجیبه خوشبو به جوړوله چې هغې خوشبو به په غونډه مکه کې خوره وه. نو کله چې دا صحابه کرام ماسخوتن تیارو لګېده او دوی د کعب ابن اشرف د کور دروازه ټکولې ده، د ننه آواز راغلی دی څوک؟ کعب ابن اشرف تپوس کوي بهر راغلی ملمنو څوک یې؟ نو هغه طرف نه آواز کیږي چې مونږ یو د غلې د پاره راغلی یو، ځان سره وسلم راوړې ده، مونږ له روزه خپل ملګري یو روزه راله. نو چې دا خبره دنه کعب ابن اشرف واورېده نو ځان پسې کورتا نږدې کړه او را روانېږي، نو ښځه ورته وی یا سړیه په دې شپه باندې سله بهر وځې؟ وی دی ورته وی چې بهر زما ملګري راغلي دي هغوی سره او خپل دې پردي نه دي، زه هغوی سره ملاقات کومه.
کعب ابن اشرف ته خپل خزي आवाज وکړو و یا سړی د دغه आवाज کې ماته وینې ښکاری ته دا خېګړه به ما سره وکړي چې ما به د کونټوب نو ساتي بهر موز دغه आवाज کې وینې سسېدل ښکاری نو کعب ابن اشرف د خزي ته راتاو شوې دوی خو غریبانان په خپل ځان پورې اریان دي غلې پسې اریان دي نو دوی به ماته څه ضرر ورسې بار وروته اوس دې دوه صحابه کرامو ځان سره لږ ورخوا د سترګو نه پناه نور ګڼ شمېر صحابه کرام هم پټ په تیاره کې کینولي دي او هغې صحابه کرامو ته دا ویلي چې کله مونږ کعب ابن اشرف راګیر کو په قابو کې م راوستو نو بیا به راته اشاره یا آواز کو راځئ به هسې به مزاحمت نه کوئ کعب ابن اشرف بهر ووته د کور مخې ته په خاورو کې پرلتي وو او دغه دوه صحابه کرام مخې ته کېناستل دغه ټیم کې دا یو صحابي کعب ابن اشرف ته فرمایي وایي ستا په دې ویښتو کې ډېره عجیبه خوشبو ده نو کعب ابن اشرف د سر نه کپړه لرې کړه سر یې راښکاره کړ لوی لوی اوږده اوږده زلفان یې و ویښته یې راخواره کړل په هغې کې خوشبو لګېدلې وه کعب ابن اشرف د صحابه کرامو ته سر راټیټ کړ والی بینې کې څومره عجیبه خوشبو ده اوس دغه دوه صحابه کرامو د کعب ابن اشرف دا ویښته خوشبو یې ترې نه راښکله بوی یې کړل دې صحابه کرامو اجازت واخیسته وایي صاحبه ستا دې ویښتو کې دومره ښکلې خوشبو ده زموږ مړه غواړي چې دې کې لږې ګوتې ووهو چې زموږ نه لاسونه خوشبودار او معطر شي وی کعب ابن اشرف ډیر خوشاله شو چې زما دا خوشبو خو ډیره د دوی خوښه شوه وی سر یې ورته راټیټ کړه دا زلفې په ښي طرف اوږه باندې راځوړندې او په ګس طرف اوږه باندې راځوړندې شوې او وی دې صحابه کرامو له اجازت ورکړي زما ویښتو کې ګوتې ووښئ چې ستاسو لاسونه معطر او خوشبودار شي دې صحابه کرامو یو لمحې ولا ویښتو کې ګوتې والې ناګانه د لاسونه یې پکې موټې کړل او ویښته یې وله کلک ونیول او هغه اخوا صحابه کرام تیاره کې ناست هغوی ته آواز وکړو کعب ابن اشرف یهودي د دې ویښتو د زلفو نه قابو کې راوستی دی دوه صحابه کرامو په شریکه نیولې دي او نور صحابه کرام رالل د دوه صحابه کرامو په یو لاس باندې د خپلو بډو نه چاړه راوویسته دوه مخیزې تیره چاړه وه تاسو چې د هندوانې په دې منځ کې چاړه ور دننه کې او توې کې تی په دې یو طرف او په بل طرف دا چاړه تو کې او دغه شان د هندوانه دوه ځای شي په منځ باندې جدا شي کټ شي دغه شان د کعب ابن اشرف یهودي په سټ کې چاړه خخ کړه او د سټ نه داسې ښي طرف تم چاړه تو کړو ګس طرف تم او د دې کعب ابن اشرف یهودي نه سر جدا کو تنه جدا کړه وینو ته داری واله او کعب ابن اشرف نه سر جدا شو مردار شو او دې دوه صحابه کرامو د حضور علی السلام خدمت کې د دغه مردار دا سر پیش کو حضور علی السلام د دوه صحابه کرامو ته د جنت دعا کړې ده الله پاک نه ورله مغفرت او دعا غوښتره او مبارکباد د جنت ورکړی دی دینه معلومه شوه چې حضور علیه السلام د خپل سر دشمن معاف کړی دی لکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغلی دی د حضور علیه السلام د سر مبارک کټکولو لپاره خو الله پاک ورته هدایت کړی دی چې کله حضور ته مخکې شوی دی نو حضور فیصله وکړله چې دا زما د نبوت دشمن نه دی بلکې عمر زما د سر دشمن دی او چې نن ما ته ملامت ولاړ دی ما نه معافي غوښتل غواړي ما نه اعتراف جرم یې وکړو ما نه معافي غواړي نو حضور علیه السلام حضرت عمر چې د سر دشمنو نه معافي ورته کړې ده سینې مبارکې ته جوخ کړی دی ځان ته نږدې کړی دی د الله نه د بخښنې مغفرت سوال یې ورله کړی دی سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه له الله یو ډېر لوی عظمت ورکړ حضور ورته بخښنه کړې ده درګذر یې کړی دی معافي کړی ده خو چې کله دشمن د نبوت دشمن وګرځي نو حضور علیه السلام په خپل اعلان کړی دی من سب نبیان چا چې حضور علیه السلام یا هر یو پیغمبر ته کنزل او ګستاخی وکړله فقتلوه نو دې تاسو مردار کې دې قتل کې د وینه توی ده د وینه تویول جایز او حلال دی نو ګستاخی رسول د سزا قتل وی نو حضور علیه السلام په ختم نبوت حواله سره هیڅ چا سره رعایت نه دی کړی د هیڅ چا خاطر نه دی کړی هیڅ چا سره نرمه نه دی کړی هیڅ چاته درگذر
معافي نه ده کړې. نو نن امت ته دا پیغام ملاویږي چې تاسو به هم د ختم نبوت منکر او د ختم نبوت کړه سلسله ماته کی او هغه د ځان د طرف نه د نبوت داوا وکړه یا یو ګستاخ د نبوت داوا کړي پیروکار دغه پیروي وکړه، دغه به بالکل په مخ د ځمکه ژوند ته نه پرېږدي یا به مجبور کوي حکومت ته حواله کوي یا د دغه ناسور په خپل به علاج کوي. خو د ختم نبوت منکر په دنیا کې ژوند تیرولو ته نه پرېږدي. دا د الله د رسول د الله د دین پیغام او حکم دی، مونږ ته احکام دي، په دې باندې عمل کول زمونږ او ستاسو د پاره لازم دي. دا خبره د ختم نبوت حواله سره ختم شوله.